السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې مشهور ده چې پاکستان کې یا د نور څو نږدې ممالک دي په دې کې به روان 48 غنټو کې به خوفناک زلزله راځي. دا څونه چې کپنیان دي یا امریکا والے دي نیدرلند والے دي او څومره ساینسدانان دي دوی تحقیق مطابق چې دا زلزله به راځي. خو اصل کې مسله دا چې مثال نه د امریکا والے سره د خاص شته نه نیدرلند والے سره خاص شته چې دوی دا معلوماتو کې زلزله به کله راځي. نو زلزله به کله راځي دا د الله پاک حکم دی چې کله الله پاک حکم وکړو نو بیا به زلزله راځي. دغه شانتي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چا تاسو کو چې زلزلې ولې راځي نو هغه او ته فرمایل چې کله په دنیا کې ګناهونه دغه شان زیناکاری شراب نوشي دا څونه ګناهونه دي کنه دا پرزما کې باندې دا سیوا شي نو بیا د لفاق قهر دا په غضب کې راځي نو بیا زلزلې راځي. نو د هغې د روکتام لپاره یا مثال په طور زلزله نه راځي نو موږ به څه کوو؟ نو موږ نه دا پکار دی چې کله موږ زموږ نه څه ګناه وشي یا څونه ګناهونه شوي دي نو په هغې باندې استغفار غواړو. دغه شانتې څومره چې انسانان دي هر یو انسان ته خپل بد عمل دا نه ښکاري. لکه څنګه فرمایي که نه چې یوه ډمه وه او دی خپل بالهانې نه راووتله او بار زلزله شوله نو دې ډمې دا وي چې دا دومره غټه ګناه به چا کړي نو د خپل ګناهو ته ډېره غټه ښکارېده نو دغه شان زلزلې راتلل یا نه راتلل دا زموږ د ګناهونو دا سبب دی. نو موږ کوشش وکړو ټول په ټوله د ګناهونو توبه وباسو او استغفار ویل شروع کړو. انشاءالله زلزلې به نه راځي.